صدیق یم 400 اوسېدونکی یم. څو ځله مخکې هم تاسو ته چې کوم دی راغلی یم مسلې اکثر راځي د دې پټو باره کې وي. دا اوس چې کومه غونډه ده او دا کومه جرګه زمونږ شوې ده هغې کې دا کوم باره کې چې ما تاسو راغوستی او تکلیف مې در کړی دی په دې وجه باندې چې یاره د 400 کې مونږ روزګار کړی دی که مطلب یو سړي چا سره څه دوکه کړې وي یا داسې بله یو خبره اتره شوي چې کسان مونږ کلیر کړو که نه د تنګي روډ باندې او د سټیشن کې مردان روډ باندې زمونږ چې کوم دی څه پراپرټي وه هغې کې مخکې چې کوم دی جرګمار اوسېده ځلې چې صاحب الله پاک دې وبخي بل یو د دې لنډي کوتلو کم شلمان آباد خان هغه پکې سکندر یو زموږ ملګری دی هغه هم چې کوم دی هغه جرګه کې و هغې کې 2-3 خبرې چې کوم دی حل شو بیا مین د تنګي روډ زموږ یو مسله پاتې شوه چې هغې کې حاجي صاحب او دا کسان وفات شو که نه نو هغې کې هغې ما هغوی له څه د جرګې دپاره چیکونه هم ورکړو بلینک د ذمهوارۍ دپاره سید افضل حاجي صاحب له او سکندر له که نه دوی یو آباد خان و کم شلمان هغه له ورکړو د هغې نه پس هغه جرګه ودرېده بیا دوباره ما ډي پي او صاحب ته بیا درخواست وکړو چېرې چې دې کې د انکوایري مو شي او دا سیز دی چې کوم دی وکړو شي هغوی پکې بیا د جرګې ممبران ناصر خان دی جي یو محمد خان دی د عثمانزو داسې دوی سره 2-3 کسان نور دي زه د دوی شکریه ادا کوم چې مطلب موږ له دونه ټیم راکړ او په دې کم وخت چې وګورې ځان دپاره چا سره ټیم نشته او بهرحال 2-3 میاشتې دیش او یا د سره چې کوم سرکاري عمله وه که نه مطلب زمونږ د سیټي چې کوم ډي اس پي صاحب دی عدنان اعظم صاحب یا د هغه چې کوم ورکران دي زمونږ د سیټي تاڼې ایس ایچ او صاحب شو جوهر شید صاحب شو یا ورپسې جهانګیر خان چې کوم دی هغوی یو ټیم مقرر کړ دی کې بیا دوی لاړل مختلف ځایونو کې تپوسونه وکړه چېرې دا کوم ځای پراپرټي خرڅه شوې ده د دې اصل مالک څوک دی او دا چا چې کوم دی دغه کړې ده نو هغې کې یونس مونږ سره و پرسنټیج باندې هغې پته ولګېده ورسېده نو یونس دی کې ډېرو کسانو نه پیسې اخیستې شوي چونکې مونږ ته صرف 15 کروڑ څه 82 لاک سمثینګ را رسېدلي دي دې کې دا چې راجمع کړې ټوټل اوس هم زمونږ یونس ته 13 کروڑ روپۍ 13.5 دا بقایه کېږي د عابد خان دی دې کې ما سره ملګری دا زمونږ پارټنر دی ټیک شو نو هغه ناصر خان دی هغه ټولې خبرې چې چند کړی او عدنان اعظم صاحب جهانګیر خان کوم چې د ټیم مقرر و هغوی هم راغوښتل یونس دي هغوی نه هم خپل ځای باندې تپوسونه کړي موږ نه هم تپوسونه کړي بیا دوی یو رزلټ باندې ورسېدل اما چې تاسو ته څه اوس وویل نو دا خبره زه عوامو ته اپیل کوم که چېرته دوی مطلب د سره د چا ډیلي یا خو د مطلب د انتقال مطالبه وکړي چېرې دله انتقال ورکړي ټیک شو که نه نو سبا بله زه څه ځای نه چې کوم دی سټیپ یې راخلم او زما ځای نه دي چې بیا سبا مطلب زما د 400 د کلي خلک دي زه نه غواړم چې زموږ بدمزګي پیدا شي یا داسې یو خبر راشي چې سار زه ځم او څوک ووایي چېرې دا سړی ټیک سړی نه دی که نه حالانکې اوسه پورې ټولو چغې والې چېرې صدیق غل دی نو هغه دا جرګه شوې باقي به تاسو ته دوی خبره وکړي چېرې دوی څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما ناصر حاجي نوم دی د دې سړیرو ګل آباد اوسېدونکی یم او د صدیق بھائی ډي اس پي صاحب ته او ډي پي او صاحب ته یو درخواست لیکلی و د هغې متعلق بیا موږ دې مشرانو جرګه مقرر کړه موږ پکې ممبران زه او محمد خان بیا په دې کې لګیا تقریبا 2 میاشتو پورې موږ لګیا وو خو حتی چې هر ځای هر دغه ته پکې ورسېدلي بیا په دې خبرو باندې پوه شو چې یاره مطلب دا د سره څوک ناست دي د سره په دې پارټنرشپ کې یا مطلب په دې ځمکې په حساب کتاب کې څوک ناست دي هغه ځایونو ته هم ورسېدلي او بیا پکې ډېرې خبرې داسې رالې زه به د یونس باچا سره په رابطه کې یم یونس باچا پسې به ځای ته لاړم دفتر ته به ورپسې لاړم د هغه د ټولو خبرو اترو لیکل هر یو شیز هم ما سره دي لیکل مې هم ترې اغوښتي دي بیا یونس باچا زه په خپل ځای کې کېنولم زه هم او سکندر هغه راته واضحه خبره هم وکړله چې یاره مطلب په تا مې دومره اعتماد دی چې لکه په هېڅ چا مې هم دومره اعتماد نشته په تا مې ډېر ښه اعتماد دی او که تاسو زموږ دا فیصله وکړه نو موږ به د شر او د دې نه بچ یو موږ دوستان یو ما ډېره مننه او ډېره شکریه چې تاسو زموږ دومره دغه کوئ بیا داسې پکې وخت تېرېدلو موږ هغه فیصله ولیکله او ده ته مو کال وکړو چې یاره د ډي اس پي صاحب دفتر ته راشه چې دې رالو څنګه هغه په ورځ باندې موږ فیصله اوروله مو لیکلې مو خو بیا چې د یو ډیمانډ وکړو چې یاره مطلب دا دی زه دې بي بي له ځم او ما د دې سره حساب کتاب کوم او دی ما ته رادغه راکړې ده نو موږ په هغه ځای باندې ډي اس پي صاحب دفتر کې مطلب جهانګیر خان هم ناست و بس موږ وی اوکې نور هم اسانه شو بس زو د فرخناز جی
او چې د دې ځای مالک وه او د دې ټول اختیار چې کم دی که نه نو جي دا صدیق ته ورکړی، والد صاحب یې ورکړی او بیا جي مطلب دا دی دته د لور هم ورکړی او د ټول فیملي دته اختیار ورکړی چې جي د موږ نه 4 ورځې ټیم اغوستلو. 4 ورځې نه بعد ما ورته وویل ما ستا دپاره 6 ورځې شوې، 4 ورځې نه 6 ورځې شوې. 6 ورځې بعد جي ما ورته په خپله باندې نه دی کړی او مطلب دا دی جهانګیر خان ورته کال وکړو، کال یې نه اټینډ کولو. بیا چې ما په متفقه باندې مشرانو سره کېناستو، ما ورته ویل د دې خو دا ریزلټ هم نه دی چې مطلب دی وایي موږ منو، خو داسې کار کوو موږ د ښځې ته ځان په خپله رسو او دا ویډیو ترې راوړو چې یاره مطلب دا دی بوی تا چاله دا چیز ورکړی دی، چا سره دی کړی دی، چاله دی مختارنامه ورکړې ده. نو هغه چیز چې موږ چې اسلام آباد ته لاړو دا صدیق بهي ته مو وویل چې یاره ته راسره دا هیلپ وکړه، موږ ځای نه دی لیدلی چې جي لاړو انتظار مو ورته ډېر زیات وکړو، داسې تقریبا نیمه ګنټه انتظار مو ورته کړی، بیا په خپله راله موږ سره کېناستله، خو ښکلې خبرې اترې یې وکړې او هغې ټوله واضحه خبره دا وکړه چې د ده نه بغیر بل څوک نه پېژنم، د ده نه بغیر د دې ډسټرکټ کې ماله څوک نه راځي او ما چې څومره هر څه کړي دي زما والد صاحب لومبې ده ته هر څه ورکړي دي، بیا دا 2 خویندې دي تقریبا یو ورور دی هغې چې ټول مختارنامه هر څه دته ورکړي او زما د طرف نه فل اختیار د ده سره دی، زما د جیداد، زما د پیسې، زما د هر یو چیز او جي د هغې ریکارډینګ زما سره دی او زه به د باندې د هغې ریکارډینګ واورم. نو دا هم پکې جي واورئ ښه جي او جی دا ریکارډینګ به هم تاسو په خپله باندې واورئ او دا هر څه به جي تاسو ووینئ او د هغې نه بل په دې کې شیندي ګواه یو شیرعلي خان دی او ډېر سپینې او ډېر روغې خبرې هغه کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې بھئی مطلب یونس باچا چې کم دی د ده سره پارټنر دی 20% باندې دی او مطلب دا سړی مالک دی او دا ځمکه دا خرڅول د هر یو شیز دا مالک یې دله ورکړی صدیق بهي له او نور بیا مطلب دا چې کله موږ ورته بیا کال کړی دی جي نو بیا دی د اسټام آرټسټ کېدو له هم رانلو جي دی بیا پټ شو بیا نه حاضرېدو. موږ خو جي بس مطلب دا دومره څومره چې رسېدلو اکه کار مو کو ده ته مو حقیقت هم وښولو چې بھئی ته په دې شیز کې هېڅ قسم انوال هم نه بل مالک په ذاتي خود دا وایي چې بھئی دا خلک نه پېژنم دا به راپسې نه راولې او هغې جي یو جواب بل هم وکړو چې د ده د لاسه ما خپل بچي هم انګلینډ ته لیږلي دي. او جي نه جي دړاکې نه بس لکه مطلب دی ویلو چې زه مالک یم ډایرکټ او دا یې سړی غل کړی چې لکه ټول دا چې څومره پراپرټي خرڅه کړې د جي دی نو هغه دا ویلي چې زه مالک یم ځکه چې دفتر ته موږ راوغوستلو نو هغه دا دعوه وکړه چې بھئی ما سره به د جرګې ممبران ځې زما ګاډي به ما سره به ځې هلته کې او مطلب دا هر څه یې ما ته راکړي دي هلته به حساب کتاب کوو. موږ وې دا وایو د خیر زمونږ خو ټولو نه دا خوښه ده زمونږ دا سټام او زمونږ دا لیکل د هر څه خو چې مخامخ وي بس هغه هر څه ختم شو بس ته مالک یې چې جي هلته لاړو ما سره ریکارډینګ دی زه ورته مخامخ ناست یم او هغې چې څومره ښکلې خبرې د دې سړي باره کې صدیق بهي کړي دي واضحه الفاظ یې ویلي دي چې لکه ګوره د دې ډسټرکټ سړی به ما پسې نه راځي. بالکل جوای دا جي تنګي روډ دا تنګي روډ باندې جي حافظ پلازې ته مخامخ دا موږ ته په حواله کړی وه فرحناز شاپینګ سنټر دی پکې فلحال او دننه پکې مارکیټونه هغه دي. پریس کانفرنس هغه دا دی چې یاره عوامو ته د کومو خلکو چې په دې کې خریداري کړې ده د چا نه هر چا چې کړې ده په سټیشن باندې یې کړي تاسو دغه خبره په خپله باندې وکړه دا ګوره که په سټیشن کې د ده نه چا سودا کړي د هغې انتقال هم ما سره دی که په تنګي روډ باندې کړي ورسېدی هغه هم چې کوم دی انتقال ما سره ده پکې ده ته تقریبا کال مخکې چې کله موږ دا درخواست کوو نو ده ته موږ وایو چې دی کې به ځای نه موږ نه خرڅوي د هغې علاوه ما ته داسې دغه ده چې ده پکې ځای نه خلکو نه پیسې اخیستې دي ودرېدله بغیر صرف په سټام باندې چې تا وایي ځای خرڅ کړی هر څه چې یې کړي ورسېدی نو هغې زه نیم ذموار مطلب هغه خلکو تعلق په یونس باچا سره سره د خپله څپۍ وکړي که نه وي ورسېدی زمونږ خو مطلب زمونږ ورسېدی که دغه یو سړی راځي یا ورله چا بوګس انتقال ورکړي پوه شو په خبره باندې مطلب دا واحد خسره ده واحد ملکیت دې کې د بل چا ملکیت نشته دا 31 کنال ځای دی خو دا واحد چې کوم دی یو مالک په نوم باندې دی دویم دی کې مالک نشته نو که چېرته بل ځای نه چاله 421 کنال نه او دلته څه شاملات نو که چا یو ځای کې ځای ونیو چا بل ځای کې ډېرو خلکو هغوی انتقالونه اخیستي ځان له ځای پیدا کوي که نه نو که ده داسې کار کړي نو مهرباني دې وکړي لکه هلته دې نه راځي هغه ځای د ده دی نه
پوه شو اوکې. خبره باندې یا ناصر خان یو پوښتنه جی. کوي تاسو وجرګي کړي جی. دا چې زین اغستی د خلکو پوزیشن څه دی لکه دی وخت کې دا خلکو له سکول پکار دي او دوی بسنګ مې پوزه کیږي یاره جی زما خو جی داسې سوچ دی لکه کم چې مالک دی زه هم کم سے کم جی دی مالک له دې راشي او د سره د کینې دنه د یو مشورم والی چېرې ما د یونس باچا نه دا ځای اغشتی دی نو تاله راغلی یم تا مطلب دا دی د میډیا په ذریعه باندې دې قوم ته ووي او ښه خبره ده چې دې قوم ته دې واضحه کړه نو دا خلک د سره راشي او د سره د لیکینې چې یاره مطلب دا دی دا ځینه خو ما اغشتی دي یا تا ته رور ویلی دي یا مطلب موږ سره په بوګس کاته باندې کړي دي نو هغه خلک به راولي یونس باچا دله نو چې یونس باچا دله راشي نو دی به وتي چې بی زما پراپرټي تا ولې خرڅوله انتقال نشته بل څه نشته او مطلب دا ته پردې پراپرټي خرڅي او جی په هغې سره مې واضح لیکلي م دا دي چې پسو یې غشتې ده پسو خرڅه شوې ده څومره د ده د دفتر خرچه ده څومره د ده د لارو کوڅو خرچه ده هر یو چیز مې جدا جدا په دې سټام کې لیکلي دي دام ایشو کې دام مته دغه کېږي سرکاري طور باندې یو کمیشن او یو د هغې خلاف چې کوم دی موږ د اوس نه لکه مطلب عوامو ته وایي چې دې کې دغه نه ساتي کنی بیا باخوا چې کوم دی عدالت شته دغه شته ورسېدې په خبره باندې او بل دا چې جرګه شته ورسېدله چې مینه دې ځان پوهېږي او جا دا جی د دې ځمکې په باره کې تنګي روډ په باره کې دا جی پاکه ځمکه ده د دغې مطلب دا دی د دغې ښځې په نوم باندې ودي ته راوړېدلې ده جی د دې سره هېڅ چا څه تعلق و لانجه هېڅ قسم کار نشته دی د ده صرف 20% سره کار 20% نه هغه مطلب ډایرکټ خلکو ته ویلي چې زه مالک یم یونس باچا مالک دی دا دی د هغې ښځې ریکارډینګ د هغې ښځې لیکل د هغې ښځې هر یو چیز جما راوړی دی سټام هر څه جما راوړي دی او مطلب دا دی دې ته به شو کوم دې بیا ځان له ګوري که نه اوکې جی مننه جی